الرحمن الرحیم منیت المصلی سبق نمبر 10 آداب وضو روانو مخته یو بل ادب پکې خای چې و ایو مزمزه خلی ته دی وبو واچي مزمزه من کلی کرنا ويستنشق پوزي ته دی وبو واچي به دي شکی پرشنه او کی بيده اليمنى خلا سره دی واچي کنه ويمتخط او پوزي نه دی کچکی چسکه و باسي نه دا چکی و بسی په غاس لا سره مخته خای ويستنصر بيده اليسرى په غاس لا سره دی سور کی بیا وينبغي مناسبه او بهتره ده چې ياخذ لكل واحد منهما چې خلی او پز دوړو د پر روالي ما ان جديده تازه وب خلی ولا پیزه تم استعمالي پیز ولا د بر خلی تم استعمالي ويستاك بسواك ان كان له مسواك دی وکی کور سره وی و الا فبالاصابع کني غوتی سره دی وکی و الا فبالاصبع اصبع شهادت غوتی سره دی وکی و ايبالغ في المزمزه مزمزي کی دی خام مبالغه وکي ول استنشاق پوزي کی یعنی خلد خاک انګال کی د سینا تر ځانته نه خلاص کی او پوزه دی خاصه پاکي الا يكون صائما هکر جدار وی سړی بیا خلی ته ډېرې مبالغې سره وبو ما چې داسې نه چې تېرې شي ته نه پوزې ته یې ما چې سړي کې پاسه دماغو ته لاړې شي والمبالغة فی المزمزة په د خولي کې مبالغه کول په مزمزي کې د شي قال فازهم زنیي هي المغرغره چې غړغړه کې پکې وکي خولي ته چې لاړې شي مری ته کنه به غړغړه کوو بسي وقال صدر الشهید رحمه الله صدر الشهید صاحب وای چې نه غړغړه کې پکې نشته هي تکثیر الماء بس ډیر یو بدی خولي ته واچي حتی تملا الفم چې خلو له پول ډاک کی دي دل شي مبالغه کول او په الاستنشاق په پوزي کې څنګه مبالغه کیږي چې پیزي ته وبو واچي هغه جذب الماء وبلګي سون کې پاسه طرف ته جذب کې حتی يسعد الى منخره دا پاسه اډوګي ته وخیږي ته چینل شي باسا ناکا باسا تنبيزي ولا بوش ويدخل اصبعيه الخنصرين کچناتی غوتی دي داخلي کې کچنی غوتی په سیماخ اذنيه دي غوګونو په سورای کې د شیطان عند المسخ چې کله مسخ نه فارغ شي کنه د خیره بتینه صفاش ويخلل اصابع رجليه ودا غوت ولکم خپې دي خلالم وکي په چی شي لاس سره په چی شي غوتی سره بخین سر يده اليسرى د غس لاس ولا کا چنی غوتی سره به د دوړو خپته کوي خلال چې کچره د غوتی دي تنګي کنه په دې کې به د وبناوزي او خصوصا په ژمي کې د مونږ غوتی وچی پاتې کیږي به د ودسنه کیږي ويحرك خاتمه يا خاتمه د کومه غوتی دي کچولې وي رنګ دا به او خو ځین کنه واسعا کا آزاد وي وان كان ضيقا كبه تنگ غوتی دي چولې د پغوخه کې نو وتلی دا په ظاهر روایت ان اصحابنا الثلاثه زموږ اصحاب الثلاثه علماء رغری دي لا بد من تحريكه خو سوالي بیا واجب دي او نزعه يدي وباسي فل هكذا ذكر في المحيط هم د شته دا مسله په محیط کتابه کې ذکر شوی ده وان لا يسرف في الماء وبكي دي ډیر زیاتوالی ما کې چې اسراف وکي یو مخه سلور پنځول مخه او پوزي وینځي وان كان على شط نهر جارنا گرچی جری نهر دا ندی دا ویل روانه ده کنه بیا پکې پنځور مخ نه شینځلې ته د سینې شي کمیږي خو نه بیا د پکې وباچوم نه ترتیب دا نه د دنیا کنه ترتیب دا نه ده ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر لسان روایت انه سئل پیغمبر لسان تاسو شو او په وضو سرپن او د سکی سرپن شتا کڅ مو خو چې لکه خوراک اسراف کیږي بل چې کیږي قال چې نعم ولنا ولو كنت على ضفه نهر جار کدا نو روان نهر په څنډې باندې او د سم کوي کنه ډېرې بو بنه چي په ځان باندې یو مخې بار خوندونه خستل رست دی ول او داس په صحیح طریقې وکا والله يقطر ډېر بخل دی ما کې په مای په بو کې چې لاغونی رخلی سره ځان غوړوي دې کده وبې چې په 1000 روپۍ لوټه اخیستی ده نه خې مزیداری خو دې درې وری پیواچي د سینا چې پیالې را ډکه کړې د پټولو پیالې سره مخ سورې د سرورو یارن جوله رخصتی ده و ايام لا يناو سان بيغنا بعد شكل لو خير ډکی بس